نو دا هیله وکړه چې زه دی پهلوان سره جنگیږم. بادشاہ ته ویل، بادشاہ ورته ویل چې دا خو ډېر لوی پهلوان دی، طاقتور دی او ملکونو خلک هغه سره مقابله نشي کولی، ته به ورسره څنګه مقابله کې؟ دی بابا ورته ویل چې ارنګ خیر دی، ما ورسره وجنګوه، پته به ولګي. بهرحال خبره هغه درخواست منظور شه، هغه پهلوان یې راوستو. پهلوان چې وکتل چې دا بابا دی ضعیف دی، نو هغه هم خاندل چې دی ما باندې خپل هډوکي ماتوي. بهرحال مقابله جوړه شوه. دی بابا دی پهلوان ته غوږ کې ووایي چې ګورې زه سید یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان نه یم، او دا یو هیله مې کړې ده په دې ترتیب باندې راغلی یم، نو ته ځان کمزوری کړه چې ستا دا تنخوا ما ته میلاو شي. هغه ورته یې زه ګور په ترتیب به برابر کړم. بهرحال دی پهلوان ځان راوغورځو، دا بابا د هغه د پاسه کېناستو. بادشاه ورته وایي دا مقابله ما ته منظور نه ده، تاسو بله معامله کړې ده. په دوباره باندې په درېیم ځل باندې بیا په دوباره هم دا پهلوان راوغورځو. په درېیم ځل هم بادشاہ هغه ټوله تنخوا او څه چې ورکول هغه دی بابا ته کړو. پهلوان ته یې ویل ستا چوټي شوه ځه. چې دا پهلوان کور ته راغی لکه چې یو سړی وزیر اعظم وي او بیا ته جیل ته ور دننه کړې، نو په هغه به څه تېرېږي. نو دی ډېر زیات خفه و، د شپې خوب ولیدو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار یې وشو. رسول الله مبارک ورته وفرمیل جنیده خفه کېږه مه، ته اوس زما په فوج کې داخل شو. نو یقینا مونږ او تاسو څومره ملګري چې دلته ناست یو، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فوج کې داخل یو. او څومره مبارک دي هغه خلک چې رسول الله مبارک په خپلې خولې مبارکې خپل فوجي ته دا فرمایي ارمي یا سعد فداک ابي و امي، زما مور او پلار دې په تا قربان شي نه شي وله. چې دغه اواز زمونږ د استاسو لپاره کېږي، نو څومره د خوشحالۍ خبره ده. په دې وجه باندې درخواست دا دی چې مونږ او تاسو دلته راغلي یو، نو یو خو دا ده چې د مشرانو دا خبرې مونږ او تاسو واورو، او د دې ځای نه ځان سره سوال وکړو چې په خپلو محلو کې مونږ او تاسو کار شروع کړو. زه ملګرو ته اکثر درخواست کوم، ملګري هر ځای کې وایي چې اجتماع کې ډېر خلک راغلی دی شاه منصور ته، دلته ډېر خلک راغلی دی، خو څومره خلک پاتې شوی دی، څومره خلکو ته لا تر اوسه د دې عقیدې پته هم نشته چې ختم نبوت عقیده څه ده، په څه بنیاد باندې دغه لعینانو سره مونږ جنګېږو. مقصود زمونږ څه دی؟ زمونږ د چا سره دښمني نشته. مونږ هغوی ته ووایو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې د لاندې ستاسو څه اشکالات دي، علماء کرام د امت مشران هغه ناست دي، هغوی به ستاسو اشکالات ختم کړي چې ستاسو دنیا هم جوړه شي او ستاسو آخرت هم جوړه شي. نورونو دا خبره هر ګوټ ته ورسوئ، هر سکول ته ورسوئ، هر تحصیل ته ورسوئ، که د بناتو مدرسې دي که د بنینو مدرسې دي، په عقیده باندې هغوی سره خبره وکړئ چې زمونږ دا ملګري دا پوه شي. بعضې ملګري د دې ځایه ځوانان هغوی بل ځای ته لاړ شي او بیا ورته د خپلې عقیدې پته دي. موږ او تاسو محنت ډېر زیات دی، تاسو یقین وساتئ. په سکولونو کې هلکانو ته اړو پته نشته، او دا که موږ او تاسو کار نه کوو، نو ګوره زه یم چې دا خبره را نه شي چې دا کار به ودرېږي. الله رب العزت په کار اخلي. د مخکې یو ملګري راته وایي په مردان کې یو سکول کې یو استاذ د څلورم ماشومانو ته وایي تاسو وایي چې د الله ذات شته، نو هغوی ورته وایي او شته وایي کم دی، ما ته وښایئ کم دی د الله ذات. وایي دا هسې خلک دروغ وایي چې د الله ذات شته، نو تاسو یې ما ته وښایئ. د څلورم یو ماشوم پاسي بهر ځي، د ګلاب ګل راشوکوي او راوړي هغه استاذ ته ورکوي، وایي چې دا والئ. هغه استاذ هغه ګل بویوي چې بویوي هغه ماشوم ته وایي څومره ښایسته بوی دی. هغه شاګرد استاذ ته وایي استاد دا بوی راته نه وښیه. استاد سر ښکته کړ، وی بچی هر شی ښکاري نه، وی ما ته مور او پلار ویلي دي چې د الله ذات موجود دی، خو هر چاته ښکاري نه.
غرض دا دی که موږ او تاسو کار نه کوو الله پاک به د نورو خلکو نه کار والي خو زموږ او ستاسو به کې سني په دې وجه باندې د یو بل خیال ساتل څومره شوبې د دین دي دا ټولې زموږ دي په ټولو کې موږ او تاسو وختونه هم لګوو په تبلیغ کې هم ځو په سیاست کې هم زموږ مشران دي هغوی سره که مجاهدین دي هم زموږ مشران دي او که د ختم نبوت مشران دي هم زموږ مشران دي که مدرسو والا دي دا هم زموږ مشران دي موږ ته چې کله هم آغاز کېږي انشاءالله د ذلې د طرفه د ختم نبوت د مشرانو له طرفه زه تاسو ته دا خبره کوم که موږ ته انشاءالله هرې شوبې والا اعلان کوي نو د ختم نبوت ملګري به په ړومبي صف کې انشاءالله هغوی سره ولاړ بس په دې باندې موږ اکتفا کوو زموږ مشران هغوی راغلي دي ټایم کم دی الله دې زموږ او ستاسو دا راتلل د خپلې رضا ذریعه وکړي